یو ځل د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله بیبي څه طعام راوړو او امام صاحب ته یې وړاندې کړ. امام صاحب انکار وکړ چې نه دا زه نه خورم، دې نه ماله دا حرامو بین راځي، دا زه نه خورم. بیبي حیرانه چې دې کې خو ما څه حرام دغه نه دی اچولی، حیرانه چې څه چل شوی دی. څه وخت پسې سوچ وکړو چې ها ریشه ما د دغې ګاونډي د کور نه خمبیره راغشتې ده او ای ورسره میلو کړی وه، نو کیدای شي دغه حرامه وه. نو امام ابو حنیفه رحمه الله دا روټۍ ونه خوړه چې دغه کې یو سوالګری راغی، فقیر مسکین راغی، سائل دروازه یې وټکوله، دغه روټۍ ورته پیش کړه چې دا امام صاحب نه ده خوړلې او دا والې دا یو څه. هغه سوالګري عجیبه جواب ورکړ چې امام صاحب کومه روټۍ ونه خوري خامخا په هغې کې څه چل وي، نو ما له څه پکار ده چې زه دغه روټۍ خورم، خامخا دې کې څه چل دی دا زه نه خورم. هغه سوالګري م دا روټۍ واپس کړه. اوس دې سره به څه کړي دې روټۍ سره، نو دغه روټۍ یې واغېسته او دریاب منځ ته یې ورویشته. دغه بیبي یې روټۍ واغېسته او دریاب ته یې ورویشته چې امام صاحب خبر شو چې دا تاسو وکړل، تا دا روټۍ واغېسته او دریاب ته دې وویشته، دا خو به کبانو خوړلي وي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله د دې وجې نه بعضې کسان تپوس کوي چې امام صاحب کب ولې نه دی خوړلی، نو د دې وجې نه چې دغه حرامه روټۍ دریاب ته تللې ده، د هغې د وجې نه چې دا حرامه روټۍ به کبانو خوړلې وي او د هغې نه به غوښه جوړه شوې وي، نو ټول عمر زما ستا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کب استعمال کړی نه دی.